بسم الله الرحمن الرحیم. مونږ خو موس کو خو د هغې فرایض واجبات او سنت طریقه مونږ ته معلومه نه نو دا زده کې ګوره په موس کې 14 فرایض دي که یو فرض پاتې شو غلطۍ سره یا قصدن ستا مونځونه شو او واجبات 14 دي که واجب دنه قصدن پاتې شو مونځ نه کېږي خو که غلطۍ سره پاتې شو یو واجب یا ډېر واجبات بیا سجده سهوا کوې په آخري قاعده کې به یو طرف ته سلام وګرځې 2 سجدې به وکړې بیا به تحیات نه شروع وکړې تر آخره پورې دا طریقه ده. اوس فرایض کم دي واجبات کم دي 14 14 د دین او اسلام ډېرې خبرې کوو ټرک کې نه ځایږي خو فرایض او واجبات راته یاد نه دي ټول خلک سجده سهوا کوي هلکه سجده سهوا دې ولې وکړه واجبات چاته هم نه دي یاد سجده سهوا کوي هلکه ولې دې وکړه واجبات واوروه ولې ورځي نه نو فرایض او واجبات یاد کې بدن پاک کپڑے پاکے چټول بدن دې پاکي کپڑے دې پاکي ستر پټول او قبله ته مخ کول وخت پیجندل چې کوم موس کوم نیت کول په خلی سره ضروري نه دی په سره نیت کافي دی هر یو نیت په زړه سره کوي په خلی سره نیت نه فرض دی نه واجب دی نه سنت دی مستحب هم نه دی ولا عبرة للذکر باللسان فتح الامگری جلد نمبر 1 صفحه نمبر 1 دا نویت سنت الاعتکاف دام نشته وبصوم غد نویت من شهر رمضان دام نشته نویت ان اتیمم دام نشته دون عربی کې نیتونه مو جوړ کړي چې خلکو ته یادېږي نه بس پښتو کې وړه کې ووایه چې تیمم کومه جنازې در عالمه او اختر مونځ دی بس الله اکبر نور مسئلې خو تا ته معلومې چې دې کې امام پسې ولاړم وړه کې شته سونه تکبیر نه تا ته پته شته وخت پیژندل نیت کول دا فرایض بار دي ته وایي شرایط او دنه فرایض لومبي الله اکبر فرض دی نور الله اکبر کنه پاتې شو موس کېږي لومبي الله اکبر پاتې شو مونځ نه کېږي دعای قنوت الله اکبر واجب دی او د عیدین او جنازې الله اکبر دا واجب دی خو سجده سهوا پکې نشته ټول الله اکبر دا سنت دی که پاتې شو خیر دی مخکې رستو شو خیر دی لومبي الله اکبر فرض دی ولاړه فرض ده په ناسته مونځ نه کېږي قرات 3 آیتونه واړه یا یو اوږد آیت دا فرض دی سوره فاتحه بیله او سورت ملاول دا واجب دی دا بل چپټر دی او رکوع 2 سجدې آخري قاعده دا فرض ده میس کې قاعده واجب دی دا 14 فرایض شو یاد کې بار بار اور 14 واجبات دي یو یا ډېر واجبات پاتې شو تاسو ته ما ووایي حکم سوره فاتحه ویل د امام د پاره یوازې څوک موس کوي څوک چې امام پسې ولاړي هغه سوره فاتحه نه وایي من صلى رکعتا چا چې یو رکعت داسې وکړو فلم یقرأ فيها بأم القرآن او سوره فاتحه پکې اونوي فلم يصلي هغه اونک الا ان يكون وراء الامام او که امام پس ولاړی بیا بنوي هذا حدیث حسن صحیح دا حدیث حسن دی صحیح دی ترمذی جلد نمبر 1 صفحه 149 سوره فاتحه ویل واجب دی خو امام پس نه سورت ویل واجب دی دو شو تقدیم تأخیر ترتیب تعدیل دا سلور شو ترتیب په ترتیب سره موس کول تعدیل په مزه مزه رکوع سجده کول چې ټونګې دی وې مونځ نه کېږي صلی فانک لم تصلی حدیث مسیء الصلاه او تعدیل نه پس تقدیم سجده رکوع نه مخکې نه کې تأخیر 3 سبحان الله په مقدار خاموشه پاتې نشي نشپږ واجبات شو سوره فاتحه سورت ملاول تقدیم تأخیر ترتیب تعدیل مطلب میں بیان کو دعای قنوت تکبیر قنوت دا تشو دعای قنوت واجب دے اور تکبیر مولا واجب دے اللہ سجدول سنت تھی دونوں تشہد دونوں التحیات دوان التحیات للہ والصلوات دا واجب دی سو شو دولت شو نو دا یاد کے سورہ فاتحہ ویل سورت ملاول تقدیم تأخیر ترتیب تعدیل مطلب بیان کو دوان التحیات او دعای قنوت او تکبیر قنوت دا لس شو یولسم منظمه قاعده واجب دا آخری فرض ده آخری فرض ده او د امام د پر دا مسله ده چې سار او ماخام اوستن موس کی با اوچه تواس تلاوت کی باقی کی با په مزه تلاوت کی سری جهری خو چې نیمه نه زیاته سوره فاتحه وای کنه په جهر او سر دنه الا یو آیت سره نه کی دا اور نو دا سو شو دا شو یولس
12 دیارلسم چې دی هغه لږ ګران دی. د فرض لومبي 2 رکعتونه د قرات دپاره متعین کول، د دې مطلب څه دی؟ غور سره اورئ. د فرض دریم او څلورم رکعت کې سوره فاتحه ویل سنت دي. که پاتې شوه سجده سهو نشته او خلک یې کوي، که ډک ته تش وکړو سجده سهو شته، خو که تش ته ډک وکړو سجده سهو نشته. نو فرض دریم څلورم رکعت کې که تا سوره فاتحه ووایې په تا باندې سجده سهو نشته او خلک یې کوي، یعنې صورت یې ورسره میلاو کړو، مطلب دا دی نو سجده سهو نشته او خلک یې کوي. او لومبی سلام واجب دی، دویم سلام سنت دی. دا 14 واجبات 14 فرایض ما تاسو ته یاد کړو، دا تاسو ته به نه یادېږي. سبانی با تنګړ تاسو خوړلي هغه تاسو ته یاد نه، دا به څه یاد کړي، دا به لیکي دې باندې محنت کوئ. د قرات تجوید کلپس زنګ نه وغواړئ، قرآن هم ټیک کې، او د استنجا او دس او غسل مسلې هم وغواړئ. په هر یو باندې بیل بیل کلپ جوړ کړی دی. الله دې موږ ته سمجھ نصیب وکړي.